د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه، مشهور صحابي دی زید ابن حارثه، طائف ته تللی. د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه، اوس موټر یې خلک په کاری نیسي. نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و، نو هغه ورته ویل که چېرته ځې مکې ته؟ وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه. وی ډېره ښه. او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته وی ډېره ښه ده، دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځم. راسور یې کړ. چې راسور یې کړ راته راته نو یو خطرناک ځنګل او شاړې علاقې وې، هلته راورسېدل. زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدلې، ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې دي. وایي چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې اندامونه پراته دي. بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته. وی ما ورته ویل چې په ما څه کې، خو چې څه مال را سره نو هغه مال به دله درکړم او ما پرېږده. وی نه بیا خو د ما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي، خو د ما ځای به ښیې، اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم. وی مې چې ښه ده یو 2 رکعاتو نفلو مقرره کړه. وی هغه غل وخندل په خلط خلطه. وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو منځونه کړي دي، خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی. ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی، زه وکړه دا مونځ دی. وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې ګزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما. وی یا ارحم الراحمین. وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین، وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وه. وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی. وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین. وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه وه ګورې. وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او دې سړي چې د اواز به وشو یو خوا بل خوا به یې غل کتل. وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین. وی چې دریم ځل مې وی یو سړی مې ولیده او سړي سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي. وی چې دې سړي ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو. وی بس هغه په هغه نیزه ووو. وی داسې په نیزه ووو چې پړ مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته یې وختې مردار شو. وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا. وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کړه، زه خو د لوی غمه بچ کړم. وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم، تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 8م اسمان کې وم. نو د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وایه. چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په 1 اسمان کې وم. نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه. نو چې په 3 باره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دله مړ کړ. اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا 3 ځله ووي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ته غواړې غواړه. الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څه غواړه. بعض علما دا په اسماء صفتیه او اعظمیو کې مشماري، اسم اعظم نه مشماري. خیال راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دی ورته اواز ګورې وکړه چې دله اواز دي. نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې که ویې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې پې په نیزو او په غشو وکړه. نو ده یو شعر وی ولست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې. وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته. او وی تو خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي.
چې مسلمان مرم اس پروا میں نشتا لست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله پر طرف چې پریوتم پروا میں نشتا پړ مخه پشاو ک پډړه او چې د الله د پاره مرم نو پروا میں نشتا. ولی صحابه ته پته او شهادت په خدای راکړي د شهید کو ډېره لویه مرتبه ده. وذلك فی ذات او زما د امر خدا الله لپاره دی، د الله د رضا لپاره دی چې خدای غواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچي. صحابه ګزارونه پې وکړه شهید شو غریب. خو ده هم یو ټکې ووې دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم. ليس احد یو کس نشته یبلغ مني السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم فبلغه مني السلام. علامه عینی لیکلی دی په شرح د بخاری کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي. نو حضور پاک په دقه بیا په محراب کې ناستو او فورا سترګو نه اوښتي وبهدې وی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا یې د الله یا خبیب پتا یې د الله سلام. او صحابه ته چې خبیب شهید شو دی غریب خو شهید شو نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرامو لېږل یو حضرت زبیر رضی الله عنه یو حضرت مقداد وی لاړ شه او خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسر هغې غریبانان په اسونو باندې رالل چې رالل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دی بره بانډه و. ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي هغې به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتئ نور پې لږې څښابه شي بوی به کوي مارغان به یې خوښې وتښتئ. څلوېښت ورځې بره په نور تړلی شوی دی وجود یې همغسې تر و تازه دی او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتئ. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو ومو کتل وی څوکیداران دي وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک پې راویست پړی د هغه خبره منو وی نیغ پې ورلو شپه ده وسو وی وجود مله راوسپړده تر و تازه تر او د مکې ګرمي څومره سختۍ وجود مو ولا راوسپړده او ځای مو ولا مخکې په یو اس برابر کړی په هغې مو ولا وجود هغه لاش کېښوده او یې بس راوتښتېدو رالو هغوی ویاړو راته نیغ نیغ کتل مونږ یې ونه لیدو وی چې وجود م ولا راوړه وی چې سار نور ولګېد چې وی کتل هلکه سړی نشته هلکه څه شو دا اسونو خپې موجود هلکه تاسو خوبونه کول سړی د نه غونډ یوړه څلوېښتو کسانو نه څنګه سړی یوړه وی راپسې شو نو زمونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و منډه یې نه شوه والې وی دوی راپسې را رسېدل وی چې راپس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاري کې هم لیکلی دي. دا حواله درکړو د ډېر خلک د اولیاء او کرامت نه مني دا حواله مې ځکه دله درکړه وی چې څنګه دوی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو وی د لاش هم واخېستو په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو چې لاش څنګه په ځمکه کېښود ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو. بلیع الارض ورته وایي بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته دی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مه وایه عرفي مړ خو دی عرف کې خو مړ دی جنازه به پې کې کفن به ورکې دعا به ورته کې خو دا مطلب چې بل عند هو څنګه دی بل هم احیاء جمدید عند ربهم یرزقون. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی د الله. مرګ یې پرې راوست مرګ نه پسې ولا بیا ژوند ورکه او الله روزي ورکوي. تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې څلوېښت ورځې یو ځای کې د یو سړی بانډۍ نورونه دې پې لګي د پاسه دی څښا کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي. او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي. بخاری کې د بخاری حدیث دی چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته ولې دعا یې وکړله دا د هغې یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه رالې باران او لاشونه یې وله غیب کړل د مارونو. یو خو ته د شهید مقام معلوم شو
چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی. یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر، د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراتی، یو شین کرسی بی او یو شنه الوتکه بی، او لکه جس شو مثلا بل شی شو، داسې جزونه خو نشته په جنت کې، خو د الوتو یو شی شو، هغې کې به دا روح پروت. لها قنادیل معلقه تحت العرش، د الله د عرش لاندې به د هغې جالې بی، د هغې ځای نه بی، هلته به دا روحونه پراتی. تصرح من الجنة حيث شاءت، چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي. د شهید دا مقام دی د خدای په نس. ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی، او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک، او بیا د نبی علیه السلام په حکم ځان قربان کی. خو دغه دین خو له دغه قربانو برکت دی چې مو تا ته رسېدلی دی که نه؟ که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي، دا دین به موږ ته څنګه را رسېده؟ او په اسانه نه را رسېده. نو دا د صحابو قربانی، د دین دپاره محنت، او د صحابو لوی شان او بهادری، او د خدای د صحابو سره مینه او محبت، او د مرګ نه پس د هغې د لاشونو حفاظت، دا د دین د حقانیت نښه ده، د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده، د حضور پاک د حقانیت نښه ده، او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده، او د هغې قربانۍ دي. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. په دغه بنیاد د حضور پاک سناسه سیرت، د هغې حالات، د هغې د صحابه او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې